دی اجلاس کې د یونین کونسل چمکني سره سره د شپږ ویلیج کونسلو تنظیمي عہدیدارانو ګډون وکړو. په دې موقع د ضلع پېښور د عوامي نېشنل پارټۍ صدر د پارټۍ عہدیدارانو نه سوګند واخیستو. د صوبه خیبر پښتونخوا نائب صدر ثاقب الله خان چمکني د کامیاب تنظیم سازی باندې د عوامي نېشنل پارټۍ د سوکانو صدر او جنرال سیکرټري ته کتابونه ډالۍ کړل. زه په دې ننني پروګرام باندې فخر کوم او زه خپل د یونین کونسل صدر جنرال سیکرټري د ټولې کابینې سرپرست اعلی او د دې ډیر زیات شکریا ماده کوم، برکیم ورکوم او د دې د کوایشو ډیر زیات ستاینه کوم. زموږ د ضلعي د دورې مقصد عمده دی چې موږ هر ځای ته لاړ شو، په هغه کلي کې خپل ویلیج کونسل خپل یونین کونسل هغه مکمل کو. خو چې نن دلته کوم د دې مینه محبت او کوم د تنظیمونه فعال ساتلي وو نو موږ دوی له مبارکباد هم ورکو. نو نن چې موږ کوم سوکانو کې کوم یوسی کوم پروګرام وکړو د ویلیج کونسلو کوم حاضري ولګېده، نو زما خیال دی چې د دې نه معلومه ده چې خلک یو وارې بیا چې کوم دی باچاخانه طرف ته را روان دي. دې اجلاس کې مقررینو د ملکی حالاتو سره سره په تنظیمي امورو باندې هم خبرې اترې وکړي. محمد سبحان، چمکني ټي وي، چمکني.